أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. سورة النساء 84 نمبر آیت. فقاتل في سبيل الله نو جنگ وکا اے پیغمبر پر لار د اللہ تعالی کی. فقاتل کی اضافہ پختو کے معنی کو نو یا پس د پختو کے معنی ده. د دې هر مطلب دا د جمع کی کوم جملې ذکر شوې دغه جملې نتیجه دا شوله چې نبی علیہ السلام ته وایي الله تعالی په لار کې جنگ وکړه. یعنی مخکې موږ ویل چې کافرانو کې ځینې داسې دي چې هغوی د دعوت او د نصیحت نه وروسته نور هم زد تیز کو او بیا دې حتی په ګزام ځینې راورسېدل چې د ورځې به د نبی علیہ السلام محفل کې ناستو د وعدو د تابعدارۍ خبرې به کولې او د شپې بیا نورې مشورې به کولې د اسلام خلاف به مشورې کولې. نو دغه خلکو باره کې دعوت کامیاب نه دی. چې دعوت دوی باره کې کامیاب نه دی نو دوی مثال خو د کینسر د اسلام خلاف نشریات کوي، مسلمانان بدګمانه کوي. نو آخرنۍ انجام دا چې دوی طاقت د کمزوري کولو دپاره الله تعالی نبی علیہ السلام ته وایي ته ورسره جنګ وکړه چې طاقت یې کمزوری چې د اسلام خلاف بغاوت پرېږدي. د دې آیت شان نزول باره کې مفسرینو لیکلي دي چې کله د احد جنګ وشو، د احد جنگ په اول سر کې مسلمانانو فتح وکړه، منځ کې لږ غونډه کې عارضي شکست وشو، بیا په آخر کې مسلمانان بیا غالب شو. چې کله دوباره غالب شو کافرانو له ماتې ورکړه نو ابو سفیان چې دغه فوج مشر و نبی علیہ السلام ته وویل چې دا شوال میاشت کې جنگ وشو، په ذوالقعده کې بدر کې موږ دوباره میلاوي ګول ته مقابله کوو. د دې نه وروسته بیا ډېرې افواګانې ګډې شوې چې ابو سفیان د ټولو عربو سره خبره کړې ده، ټول کافران را جمع کړي دي، بدر ته به راځي مسلمانان د خاطبې لپاره او پلاني کافرو سره خبره کړله، پلاني ورسره کړله، ډېرې افواګانې ګډې شوې، دروغ به ویلې کېدل. د دې سره سره مسلمانانو کې چې کم کمزوري ایمان والا خلکو د هغوی افسري هم کمزوري شوي او ډېر پکې زخمیانو د زخمونو د وجې نه هم تللی نه شو. نو چې کله د بدر ورځې رانږدې شولې دوباره، یعنی احد جنګ نه وروسته د ذوالقعدې په میاشت کې بدر ته تله شروع شو او ورځې رانږدې شولې، نو ډېر کسان وروسته کېدل چې هغوی خیال دا و چې ګنې موږ بدر ته تللی نه شو، موږ کمزوري یو. د مسلمانانو قوت ډېر زیات دی، هغوی د کافران چې کم دي هغوی دمه دي، اوس نوي راغوښتلي دي، مسلمانان کمزوري شوي دي، ځپلی شوي دي، لہذا د مقابلې ټیم نه دی. په دغه ټیم کې الله تعالی نبی علیہ السلام ته د آیت نازل کړ چې فقاتل ته جنګ وکړه یوازې فی سبیل الله د الله تعالی په لار کې، د الله تعالی د نظام د غلبې دپاره یوازې جنګ وکړه. لا تکلف الا نفسک، نشي مجبوره کولی مګر ستا خپل نفس. ان ته د خپل ځان ذمواري، خلک راضي که نه راضي، جنګ ته راوځي که نه راوځي، ته په خپله باندې یوازې راوځي د خپل ځان ذمواري. وحرض المؤمنین، او تیزی ورکه مؤمنانو ته په جنګ باندې، یعنې ستا دو ذمواری شو، یو په خپله راوتل، یو مؤمنانو ته ترغیب او تیزی ورکول. بیا که هغوی راووتل هم ټیک لکه راونه وتل، تا ته به الله تعالی یوازې فتح درکړي. الله تعالی وایي عسى الله ان یکف بأس الذین کفروا، نږدې ده چې الله تعالی بند کړي جنګ د هغه کسانو چې کافران دي. نو که تاسو لږې ته یوازې، نو بیا هم چې تا حوصله او ایمان دې مضبوط کړی، الله تعالی ستا مرسته کوي، لهذا خلکو ته مه ګوره که راضي او که نه راضي. والله اشد بأسا، الله تعالی ډېر سخت دی په جنګ کې. دغه سوالاتو جوابونه شو چې هغوی ویل، مسلمانانو ویل چې موږ لږ یو، کمزوري یو، ځپلی شوي یو، کافران ډېر دي، وسایل لري، دمه دي. نو هغې جواب وشو چې والله اشد بأسا، الله تعالی ډېر سخت دی په جنګ کې، تاسو به الله تعالی مقابل کې به دوی تاسو وینئ چې شکست به وخوري. واشد تنکیلا، او الله ډېر سخت دی په انتقام اخیستلو کې یا به سزا ورکولو کې. یعنی په دې دنیا باندې به هم تاسو دوی وینئ چې ذلیله به شي د لږو کسانو په لاس باندې، او د مرګ نه وروسته بیا برزخ، او د برزخ نه وروسته په قیامت کې به هم د الله تعالی سنګینې سزاګانې دوی ویني کوم چې د اسلام مقابلې ته راوتلي دي. د دې آیات ته نازلېدلو سره سم نبی علیہ السلام خپله توره او زغره واخیستله، مسلمانانو ته اعلان وکړو چې د الله تعالی دغه حکم دی که تاسو راځئ که نه راځئ زه خو لاړم. نو په دې ټایم کې 80 ځوانان بهادران نبی علیہ السلام سره سمدستي ووتل او بدر ته ځان ورسول. د دې نه وروسته چې کله دوی بدر ته ورسېدل، نو په دې کې یو کس داسې و چې د مسلمانانو سره همدردیانې وي مسلمانو، خو په ظاهر د اسلام اظهار یې نه و کړی او کافرانو سره رابطې به حال وي.
نو کافران یې ډېر ویرول چې مسلمانان په دومره پیمانه را جمع شوي دي او دومره غټ اکثریت لري او دومره په غوسه کې دي که تاسو مخې له ورغلئ نو یو دانه هم نه پاتې کېږي. ابو سفیان لښکر د نیمایي نه بېرته واپس شو او جنګ ته رانغی. دې جنګ ته دې مقابلې ته بدر صغرا هم ویلی کېږي. په دې کې الله تعالی مسلمانانو ته دقه شان فتحه ورکړله. الله تعالی د کافرانو په زړونو کې رعب واچاو، د جنګ حوصله یې ختمه شوله، مسلمانان دقه شان غالب شو، اویا کسان صرف د نبي علیه السلام سره. ومن یشفع شفاعة حسنة یکن له نصیب منها. دا بله مسله ذکر کېږي د سفارش کولو، چې د چا دپاره سفارش کول څنګه دي او سفارش په څو قسمه باندې دی. نو دې ذکر کې الله تعالی وایي چې ومن یشفع، چا چې سفارش وکړي. شفاعت او سفارش دا یو ځای کېدلو ته ویل کېږي، یو ځای کولو ته ویل کېږي. په دې وجه باندې دوو ته هم شفعه ویل کېږي. والشفع والوتر کې به وروسته پکې به بحث راشي. او د دې مقابل بیا وتر یا وتر راځي، طاق. شفع جفت عدد او وتر د هغې مقابل ته عدد شو. نو شفاعت او سفارش ته هم په دې وجه باندې سفارش ویل کېږي چې کوم سړی په حق باندې او د حق دپاره کار کوي او دی یوازې کمزوری او مطالبه وکړي چې زما سره لاس وکړي او ته وایې چې دغه کمزوري سره کلک ودرېږي، نو هغه یوازې په دې لاره کې تا دوکړو. نو دا سفارش په دې معنی باندې د یو حق پرست کس سره ملګرتیا ته تعبیر کېدی شي. یو داسې کس چې هغه په حقه یې مظلوم یا ته وایې چې د هغې سره ودرېږي او مخکې وله خبره وچلې چې دا کس په حقه باندې دی، د سره زه ولاړ یم، دی چې څه وایي دا ټیک وایي. دا سفارش په دوه قسمه باندې دی. یو سفارش د باطله خبره کې د چا سفارش کول، او دویم په حقه خبره کې سفارش کول. دویمه خبردار سفارش کم چې جایز او شرعي سفارش د هغې دپاره درې شرایط دي، هغه به وروسته ذکر شي. نو اول سر کې الله تعالی وایي من یشفع شفاعة حسنة، چا چې سفارش وکړو دا سفارش د نیکې خبرې، یعنی به داسې خبره کې حمایت ورله وکړو چې با خبره کې دا کس په حقه باندې و. یکن له نصیب منها، ای به د دغه کس دپاره حصه په دغه کار کې، دغه د نیکې خبرې سفارش چې ورله کړی دی، نو د دغې نیکې خبرې چې کوم د مظلوم پې عمل کړی دی او هغه د دې سفارش په وجه کوم پیدا هغه ته رسېدله، نو دې کس ته به هم دغه شان ثواب میلاویږي. د دې مثال یې په قرآن داسې ورکړی دی، یو سړی دی په حق باندې دی، مظلوم دی، خو د دې حق پرست او مظلوم آواز مخکې نه رسي، او ته ستا آواز مخکې رسي، کار کوي، لاسونه دې اوږده دي، ته د دې مظلوم د آواز مخکې بوځې او هغه مشرانو ته یې ورسوې چې کوم کسان د د حق پرستۍ نه خبر نه دي، او هغه حق پرست هغه کسان د حق پرست کس په ډله باندې شي او د حمایت وکړي. نو په دې ټایم کې د دې مظلوم مرسته اول چا وکړه؟ مشرانو وکړه، کوم چې طاقت والا خلکو، صاحب اقتدار خلکو، افسرانو. اول ثواب هغې ته میلاو شي چې د مظلوم سره لاس کړی دی، او دویم دغه شان ثواب چې څنګه مشرانو ته میلاو شي، نو په دې طریقه باندې هغه چا ته هم میلاو شي چې کوم کس ولا سفارش کړی دی. سفارش دپاره د شرعي سفارش دپاره ضروري خبرې دا دي، شرایط دا دي چې د چا لپاره سفارش کېږي دا کس په حق باندې، کله چې دا په باطله باندې و، دی غل و، قاتل و، ظالم و، سفارش کول ناجایز او حرام دی. بیا دویم سفارش په بلې طریقه باندې کېږي چې دی به وړاندې د ده سوال جواب رسوي او د ترجماني به کوي، په چا باندې به زور نه راوړي چې خامخا داسې وکړي. په دې مسله کې به چا باندې زور او زیاتې او دباونه دا به شرعي سفارش کې داخل نه دي. دریم دا ده چې د هغې انجام به هم شرعي، انجام به خراب نه وي. د دې په مقابل کې بیا هغه سفارش ته چې کوم بد سفارش، بد سفارش معنا دا ده د داسې کس صفایي بیانوله، د هغې سره ودرېدل چې کس په دغه مسله کې په ناحقه باندې، یا دغه کس په دغه مسله کې په حقه باندې خو دی هلته کې زور استعمال کړي. دریم د هغې انجام خراب راوځي، نو دا بد سفارش. د دې یو مثال دا هم کېدلی شي چې کله مسلمانان په خپلو منځونو کې په دې باندې متفق شي چې یاره شرعي مسله دا ده چې مسلمانان به بغیر د جماعت نه او د مشر نه ژوند نه تېروي، دا شرعي مسله ده. په دې مشرانو کې چې کله په دې مسله دوی متفق شو، نو په دې کې نیک خلک هم شته، دیانتداره چې هغه دین سره وفاداري لري، د خپل قوم او رعیت سره وفاداري لري، غداران پکې هم شته دي، او تا ته معلومات شته چې دا سړی چې کوم دی دا دیندار دی، ښه سړی د ښه سړي سفارش دی وکړو، او دغه ښه سړی به د ښو نیکانو مسلمانانو باندې مشر شو. اوس دغه مشر په لاس باندې څومره دیندارۍ کارونه کېږي، څومره د مظلومانو سره لاس کېږي، او هغه ته څومره ثواب میلاویږي، نو هغه چا ته به همدغه شان ثواب میلاویږي چې چا دغه مشر سفارش کړی دی، وړاندې کړی دی.
د دې په مقابل کې هغه کس چې کوم غدار دی، خاین دی، د قوم دشمن دی، د اسلام دشمن دی او تا ته معلومات هم شته چې دا سړی داسې دی، خو د شخصي ګټو په بنیاد باندې ته هغه سپورټ کړي او د هغه سفارش وکړي، دا ټیک سړی دی. د هغه د راسته چې څومره جرایم او ګناهونه کېږي نو دا چا چې ورله صفایي بیان کړله دی په ذمه وار دی، خو په دې شرط باندې دا خبر وي چې خبر ته نه دا ناپوهي شو، جهالت شو او دې امت ته دا خبرې معاف دي بیا. خو هله چې دی پښیمانه یې وروسته نو الله تعالی وایي ومن یشفع شفاعة سیئة، او هغه کس چې سفارش وکړي سفارش بد، د بد سړي سفارش وکړي، هغه غالي ظالمي او د په لاس باندې هغه آزاد شي یا د په لاس باندې هغه غټو عهدو ته ورسېږي، یکن له کفل منها، نو یو هغه دپاره حصه به دی کړي. یو نسویبون دی، یو کفلون، د دواړو معنی یوه ده، خو نسویبون په هغه ځای کې استعمالېږي چې د هغه ښه بدله ښه حصې ته ویل کېږي چې د هغې انجام ښیي، او کفلون هغې حصې ته ویل کېږي چې کومه خرابه حصه بده حصه. دا د استعمال په اعتبار سره په لغت کې د دواړو معنی یوه ده. وکان الله علی کل شیء مقیتا، او دی الله تعالی په هر څه باندې موقیتا نگهبان یا محافظ. وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنِ مِنْهَا، دې ذکر کې سلام اور سلام آداب او شرایط ذکر کیږي. الله تعالی وايي وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، هر کله چې سلام وکړه شي په تاسو باندې په سلام کولو سره. تحیه اصل کې د یوې کلمې نوم د یوې جملې په عربی کې چې کله د اسلام نه مخکینی زمانه و نو چې کله دوه مسلمانان به یو بل سره مخامخ شو نو هغوی به داسې ویل چې حیاک الله، الله دې ژوندی لره. دغه د حیاک الله جملې ته به دوی تحیه ویله. بیا چې کله اسلامي دور راورسېده نو دغه جمله السلام علیکم ته واوښتله. نو په دې وجه باندې د تحیې خلک دوه معنی کوي. څوک وایي چې تحیه په معنا د دعا سره ده او څوک وایي تحیه په معنا د سلام سره ده. دا دواړه خبرې سمون خوري، ځکه حیاک الله هم دعا ده او السلام علیکم ده هم دعا ده. نو دې په معنا د دعا سره یووالی هم ټیک ده، او که دا په معنا د دغه سره واخلي د سلام سره واخلي هم ټیک ده، ځکه چې موږ په باره د سلام کې استعمال او موږ حیاک الله اوس نه وایو. او داسې ووایو چې دا موجوده السلام علیکم نوم شو تحیه چې کوم دی دا معنا هم صحیح ده. نو داسې تاسو ویلی چې وإذا حییتم، هر کله سلام وشي په تاسو باندې بتحیة په سلام کولو سره، فحیو، نو تاسو جواب د سلام ورکړئ بأحسن منها، غوره د هغې نه. تاسو باندې سلام اچولی ده چې السلام علیکم، نو تاسو جواب د هغې نه ښه ورکوئ چې وعلیکم السلام ورحمة الله ورسره سیوا کړي. که سلام والا کس ورحمة الله ټکی ویلی دی تاسو سو برکاته سیوا کړي، دا به د هغې نه ښه شي. او ردوها، یا واپس کړي هغې لره یو شانته کړي، یعنی کم از کم چې هغې السلام علیکم ویلی تاسو وعلیکم السلام ورسره ووایئ. که نه زیاتې کلمې نه شئ ویلی نو پوره جواب خو له ورکړئ، زیاتې نه شئ کولی. او که هغه اول سر کې ورحمة الله وبرکاته سره ویلي نو به تاسو هم لازم شو دغه الفاظ به اوس تاسو ووایئ، اوس اختیار تاسو نه ختم شو. او که دا په معنا د دعا سره شي بیا به یې داسې مطلب شي وإذا حییتم، هر کله چې دعا وکړه شي تاسو ته، څوک د دعا وکړي په تحیة په دعا کولو سره، فحیو، تاسو مته دعا وکړئ بأحسن منها، غوره د هغې نه. او ردوها، یا په شان د هغې باندې په شان دعا ورته بېرته وکړي. او د دې نور آیاتونه هم د دې دپاره تایید کېدی شي، ځکه وروسته به راشي چې هل جزاء الاحسان الا الاحسان، سورة رحمان کې به راشي د احسان بدله احسان دی. تاسو چا ښېګڼه کړله دعا یې راته کړله ته ورته هم دعا بېرته وکړه چې سر په سر شي. د دغې نه علاوه یو بل روایت کې دی نبي علیه السلام فرمایي چې کله تاسو سره چا ښېګڼه وکړه تاسو د هغې ښېګڼې پوره بدله وله ورکړئ. که کار یې سره کړی کار که دغه شان اسباب یې درکړي سامان یې درکړی دی د ژوند نه تېرولو تاسو دغه شان ښېګڼه ورسره بېرته وکړئ. که د هغې وس هم نه کېږي نو بیا ورته به دعاګانې کوئ او دعاګانې به د هغې وخته پورې ورته کوئ چې څو پورې تاسو یقین نه راغلی چې د هغه احسان بدله ما ورګرځوله هغې پورې به دعاګانې کوئ. نو د هغه روایتونه چې حاصل چې راجمع کړي نو هم دقه شوله چې په حیو بأحسن منها، تاسو هم دعا وکړئ غوره د هغې نه، او ردوها یا په شان د هغې باندې. د نبي علیه السلام د بیبیانو سیرت هم دغسې و چې کله به سوالګري له څه شي ورکړو هغې به دعا وکړه. نو هغه خادم نه مې تپوس وکړه چې سوالګري څه وویل، نو هغه خادم به ورته وویل چې داسې دعا یې وکړه. نو هغه بیبیان هم هغه دعا بېرته هغه کس ته وکړله چې تاسو دې الله تعالی دغه شان وکړي چې د موږ دپاره کې ویلي دي. هغه هم دغه سیرت هم تایید د دې خبرې کېدلی شي چې دعا د چا کوله نو هغې په مقابل کې به دعا بېرته کړي. او د دې سره سره د هغې خبرې کمزوري هم معلومېږي چې څوک چاله شی ورکړي ورته وایي دعا راته کوه، دا ټکی ټیک نه دی. بس دا چې کومه ښېګڼه کړله هغې ثواب ته حاصل کړی دی، او که هغې ته ته دعا وکړه نو ته به ورته هم بیا دعا کړې د هغې په سر کې، ته به خاموش نه پاتې کېږي.
ان الله على كل شيء حسيبا یقین الله تعالی د هر څه حساب کوونکی دی. نو تاسو بر سلام حساب هم کوي چې پورا جواب هم نو ور کړي او دا څنګه دعاګانو حساب بر سره هم کوي د نور اعمالو حساب بر سره هم کوي. الله لا اله الا هو الله تعالی چې دی نشته لایق د عبادت مگر دغه الله دی. لا يجمعنكم خام خبر جمع کوي تاسو الى يوم القيامه ورځ د قیامت ته لا ريب فيه چې هیڅ شک نشته په هغه کې. دا کلمه توحید ده اول سر او دا کلمه توحید د دې لپاره ذکر شوله چې مخکې فقاتل فی سبیل الله ذکر شوی. نو د دې جملې د دې آیات مطلب دا دی چې دا قتال فی سبیل الله په دې لپاره کېږي چې خلکو ته توحید ورسیږي. کوم ځکه چې توحید نه رسیږي هغه کاوټونو د ختمولو لپاره قتال کېدی شي او چې کله توحید خلکو کې نو بیا قتال ته ضرورت نه وي. نو اولنۍ جمله کې توحید د الله تعالی چې الله تعالی نه بغیر هیڅ څوک هم د عبادت قابل او د عبادت لایق نشته. دویمه جمله کې لا یجمعنکم الی یوم القیامه خام خبره جمع کوي تاسو ورځ د قیامت. ورځ د قیامت ترجمه کېدل د یو قسم له تخویب هم دی چې تاسو کله الله تعالی وحدانیت ونه منئ الله تعالی تاسو را جمع کوي قیامت په ورځ باندې بیا به سره حساب کیږي بیا په خساره کې ثابت شي. او دې سره دا مسله هم ثابت دی چې د قیامت ورځ تر ایمان بالقیامت او قیامت باندې ایمان لرل دا لازمی خبره ده. لا ریب فيه چې هیڅ شک نشته په هغه کې. ومن اصدق من الله حدیثا او څوک ډېر رښتونه د الله نه په وینا کې. دې د صداقت د قرآن وي چې قرآن د الله تعالی کتاب دی په دې کې دروغ بالکل نشته. ځکه الله تعالی هغه ذات د جرې نه پورته رښتونه کس په دنیا کې څوک کېدی چې هیڅ څوک هم نشي کېدی. نو چې نشي کېدی د الله تعالی کلام صحیح دی واقعي دی او دا د اورېدلو د منلو قابل کتاب دی. نو دې د صداقت د قرآن وجه الله تعالی د خپل کتاب تصدیق په خپل باندې وکړو چې دا کتاب یقیني رښتونه کتاب بس.